بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو، نن یو نبوي نسخه چې د ټولو ګناهونو معاف کېدل به ورسره ستاسو کیږي. کم ګناهونه تاسو نه شوي غون ګناهونه به الله رب العزت معاف کړي او د مور او پلار هم د سره هم 40,000 ګناهونه معاف کړي. وسې د ځانه خبره نه ده بلکې د حدیث مبارکونه خبره ده او د جمعې د ورځې نه پس دا عمل دی. غوږو ته کې د غیرتمند مسلمانانو د جمعې د مونځ نه پس د ګناهونو معاف کولو یو پیغمبري صلی الله علیه و وسلم نسخه. څوک چې د جمعې د مونځ نه پس 100 وارې دا کلمه ولولي نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دې ویونکي 1,00,000 ګناهونه الله تعالی معاف کوي. 1,00,000 ګناهونه الله تعالی معاف کوي او د هغه د مور فلار 40,000 ګناهونه الله جل شانه معاف کوي. د جمعې د مونځ نه پس 100 وارې ویلو باندې به 1,00,000 ګناهونه ستاسو معاف شي او 40,000 ګناهونه ستاسو د والدینو معاف شي. نو څونه بختوره خبره بهتره خبره ده چې په لږو ویلو سره او 10 منټه ویلو سره الله جل شانه زموږ 1,00,000 ګناهونه معاف کوي. انشاءالله امید دی چې موږ 1,00,000 ګناهونه کړي نه او مور پلار دپاره خو چې ضرور هر سړی دا وظیفه وکړي ځکه مور او پلار دي که هغوی نه په ځوانۍ کې ګناهونه شوي الله تعالی به ورته معاف کړي. نو اوس راځو وظیفې سیټ ته چې کومه وظیفه ده چې هغه به د جمعې د مونځ نه پس 100 وارې ما او تاسو وایو. هغه ده د غیرتمند مسلمانانو سبحان الله العظیم وبحمده، سبحان الله العظیم وبحمده، سبحان الله العظیم وبحمده. دا به د جمعې د مونځ نه پس 100 وارې ویلو سره به 1,00,000 ګناهونه ستاسو معاف شي او 40,000 ګناهونه به الله جل شانه ستاسو د والدینو معاف کړي. او دا چې دی روا ابن فی عمل یوم اللیله. الله تعالی راته خوشاله سره دا وظیفه ان شاء الله تاسو ځان سره وکړئ. جزاک الله خیره.